کاش چې تاسو ته پته وي چې دروغ صرف دروغ نه دي بلکې دا د جهنم لاره ده. هغه دروغ چې د کوم دروغو په ذریعہ رښتیا ماتې کړيږي، هغه دروغ چې د کوم دروغ ویلو په ذریعہ رښتیا خرابې شوي دي، هغه دروغ چې د کوم دروغ په ذریعہ کاروبارونه جوړ شوي دي، یو سړی زما عزت په جوړ شوی دی، هغه دروغ به د مرګ نه پس سوي په قبر کې چې کله فرشته راشي. رسول الله مبارک فرمایي چې کله په قبر کې انسان ته فرشته راشي نو د دروغ د وجنه وې د فرشتي به د اوسپنې د ګروزونو په ذریعہ باندې د مخ وهي او دا به چقنی کیږي. او رسول الله مبارک فرمایي چې کله دا چقنی شي دا مخ به دوباره جوړ لشي، بیا به چقنی شي، بیا به جوړ لشي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي دا منظر ز په خپل اینما خوب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د جهنم په بعض حالاتو باندې خبري. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا هغه کس دی چې د کوم کس چې د کوم سزا ورکړل کېده چې د مخ بچقنی کېدو او دوباره بټک کېدو د وسپنې په ګروزونو باندې به وهو. نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا هغه کس دی چې د بد سحر نه تر ماخامه پورې دروغ ویل او د سزا په قبر کې شروع شوې ده. نو چې نن یو سړی دروغ مذاق اخلي، یره ما خو سګپ لگاو، دروغ یو سړی نن په خندا کې اخلي، هغه دروغ چې ستارشتي په مات ختمولې د یو غریب او د فقیر سړي حق به پتانه وو. نو آیا دروغ دادی دغه انجام دغه شو؟ علما فرمایي یو خبر علما کوي چې کوم مسلمان دروغ وي الله رب عزت بدلغه مسلمان دعا نه قبلي. نن چې زمون دعاګانې نه قبليږي، دعا کو خو بل تر ته کوم دروغ وایو. دروغ ګناه ده، غټه ګناه ده، په غټو ګناهونو کې ده. او دا منافق علامت رسول الله مبارک ذکر کړی دی چې د منافق علامت دا ده چې دا خبره کې دا به دروغ وي. نو راځي چې د دروغ نه ځان وساتو. دروغ په ذریعہ معاشره خرابېږي، خاندانونه په خرابېږي، رشتې په کټ کېږي.